بسم الله الرحمن الرحيم. وأما للأم فأحوال ثلاث. فذوي البروز کې کمی چې زنانه دي په هغې کې د مور حالات، د مور به د مړي په میراث کې کمه حصه کېږي. وایي د دې درې حالات دي. د دې مړي به بچي یا بنئ، زوی د زوی زوی او ورپسې ښکته شه، او یا دوه خویندې رونه، که د هر طرف نه که د مړي زوی و او د زوی زوی و یو شی و، نو د دې مور به شپږمه حصه کېږي، او ما بقیه به د زوی. یا د مړي دوه خویندې وي او یا یې دوه ورونه او یا زیات و، که دا ورونه خویندې اعیاني و که علاتي و که اخیافي و، بیا هم د مور سدس دی. پې پوه شئ؟ دا یو حالت شه. راکه میت زید مرش، یو تی پاتې شو، یو تی ابن، یا د ابن بځای ابن الابن یا ابن ابن الابن وغیره. د مور سدس دی، مسله به د شپږو نه وي. دا به د مور شي او دا پنځه به په طریقې د عصوبت سره د زوی شي. یا سړی مړ شه، ته پاتې شوه، او دوه یا درې یا پنځه اخت پاتې شو، خویندې. دا خویندې چې کوم دي ما ته ګوره، که اعیاني که علاتي که اخیافي، او یو تی عم پاتې شه، عم. نو مسله به د شپږو نه وي. د مور پکې سدس، د دیو پکې ثلثان، او ما بقیه د ده شه په طریقې د عصوبت سره. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ تاسې کتاب ته وګورئ. السدس مع الولد، د مور به سدسي د مړي د بچي سره، او ولد الابن، او یا د ولد الابن سره د زوی زوی، و ان سفلک څومره ټیټي، او مع الاثنین من الاخوة والاخوات، او یا د دوو خویندو ورونو فصاعدا یا زیات، من ای جهة کانا، دا خویندې ورونه که د کم طرف نه وي، که اعیاني که علاتي که اخواتي. دا یو حالت شه د مور. او دویم حالت وسلسل کل عند عدم هؤلاء المذکورین، که دا خلق نه وي، یعنی د مړي بچیم نشته، ورونه خویندې هم نشته، د مور بیا په ټول مال کې درېیمه حصه ده. د مور په ټول مال کې څومره ده؟ درېیمه حصه ده. لکه سړی مړ شه، زید مړ شه، او یو تی پاتې شو، یو اب نور هېڅ نشته، خیر خیریت دی، نو مسله به د درېو نه شي. سلسل کل د دې شه، او دوه د دې شه، پلار شو. دې ته سلسل کل وایي، د ټول مال درېیمه حصه. درېیم حالت وثلث ما بقیه بعد فرض احد الزوجین. درېیم حالت د مور دا دی، که د دې مړي نه ښځه پاتې وه، او یا دا مړه لور وه، د دې نه خاوند پاتې و، نو چې هغوی له دې حصه ورکړه، چې څه پاتې شو د هغې درېیمه حصه کېږي. دې ته ثلث ما بقیه یا ثلث الباقي وایي. وثلث ما بقیه، درېیمه د ما بقي، هغه چې پاتې شي،
بعد فرض پس د حصې د یو د ښځې خاوند وذالک فی مسلتین دا په دو مسلو کې راځي اول زوجن و ابوین زوجن و ابوین لکه ښځه مړه شوه عایشه یو ته زوج پاتې شو یو ته پاتې شو یو ته اب پاتې شو نو د ده دپاره نسب دی او د دې نو چې نسب دی ورته نو او د دې دپاره سدس دی مسله د شپږو نه د نسب پکې درې شو نو چې درې دی زوج ته ورکړه ما بقیه څو شو نو ثلث د ما بقیه څو دی یو به دې له ورکړي او دوه دې له پلار نو ثلث د ما بقیه شو ثلث د ما بقیه یا و زوجتن و ابوین زوجتن و ابوین لکه سړی مړ شه زید یو ته زوجه پاتې شو بل ته اب پاتې شو بل ته پاتې شو د زوجې دپاره ربع ده او د دپاره سدس دی چې سدس د ما بقیه سدسي نو مسله به د 12 نه کېږي په دې پوهېږئ چې دا مسله د شپږو نه وګلی کله کوو کله د دریو نه کوو کله د 12 نه کوو کله د 24 نه کوو دا ولې کېږي دا وروسته باب راځي د دې خان دې ته تصحیح وایي تصحیح د مسلې نو د دې ربع ده د ښځې ځکه بچي د خاوند نشته ربع څو ده د 12 درې دې ورکړې ما بقیه څو شو د نحو ثلث څو دی درې د دې شو درې د دې مور شو خو دا ما بقیه شپږ د پلار شو هلکه تاسو خدای وکړه چې پوه شوي یئ که نه پوه شئ په دې ځای ولو کان مکان الاب جدن که د پلار په ځای جدي او فلیل ثلث جمیع المال د مور دپاره د ټول مال ثلث دی ثلث د ما بقیه نه دی هلکه پرې پوه شئ ثلث د ما بقیه بیا نه دی لکه دلته جد دی جد نو دې ته به ربع ورکړي او ثلث د کل مال څو دی 4 دی دې له به 4 ورکړي 4 او 3 ما بقیه 15 به دده شي الا عند ابي يوسف رحمه مگر د امام یوسف رحمه الله په نزد دسې ده نه ده فإن لها ثلث الباقي د جد په صورت کې امام یوسف وایي مور دپاره ثلث د باقي دی هلکه دا د مور حالات تو تاسو واورېدو د مور پسې نیا ده نیا وللجدة السدس د جدې دپاره نیا دپاره شپږمه حصه ده لأم کانت او لأب د مور د طرفه جدی د مور موري او لأب او یا که د پلار دپاره جدی هلکه مونږ د کېږې دا دې ته او که د پلار موري واحدتن کانت او اکثر یو که ډېري یوه نیا ده او که ډېرې نیاګانې دي نیکه دې ډېرې ښځې کړي دي ټولې نیاګانو به سدسي په شریکه هلکه پرې پوه شئ وإذا كن ثابتات چې کله دا نیاګانې صحیح فاسداتې نه او متحازیات په درجه په درجه کې صحیح برابرې مړې ته یوه نږدې او بله لرې نه بلکې متحازیات دي ځکه که یوه نږدې او بله لرې وه د نږدې حق کېږي او د لرې نه کېږي ځکه القربا تحجب البعده تاسو په دې خبرو پوهېږئ که نه به د دې مثال اسانه دی دا ختم
لکه شی راوړی که ټیشي پیپر به یې راوړه راخله لکه سړی مړ شو یو ته ام الام پاتې شوه یو ته اخته پاتې شو او یو ته عم پاتې شو نو دې دپاره مسله به د شپږو نه شي ځکه سودس پکې راغلی شپږ د دې دپاره نصب او دا دوه د ده په طریقې دا صوبت او که د ام الام په ځای ام الابي هم دقسې صورت دی او که پنځه هم دقه سودس دی پنځه نیاګانې څلور نیاګانې دي پنځه نه څلور نیاګانې هم دقه صورت دی دویم حالت د نیاګانو ویسقطن کلهن بالام ټولې په مور ساقطې دي چې د مړي مور ونه نیا څه حصه نه کېږي نه د پلار د مور او نه د مور د مور پوه نه شي دا یو صورت شي والابویات ایزن او د پلار نیاګانې ساقطېږي بالاب په پلارم د پلار دی لکه د پلار مور چې پلاري د مړي نو هغه هم ساقطه ده وکذالک همدارنګې بالجد په نیکه هم د پلار مور په نیکه هم ساقطه ده لکه د پلار مور نه دا نیاګانې ساقطې دي په نیکه هم الا ام الاب مگر د پلار مور چې د نیکه ښځه ده دا په نیکه نه ده ساقطه هلکه بې پوه چې د دې نورو نیاګانو نه خو نیکه نږدې دی که نه او د پلار د مور نه خو نیکه نږدې نه دی که نه هغه دواړه په یوه مرتبه کې دي که نه ښځه او خاوند دي که نه وین حالت که څومره اوچت دي فانها ترث مع الجد ځکه دا د پلار مور میراث وړي د جد سره د نیکه سره لانها لیست من قبله ځکه دا نیا خو نه ده د نیکه د طرفه که نه چې د نیکه په اولاد کې ده بلکې ښځې ده والقربا من ای جهت دا بل حالت شو نږدې نیا که د هر طرف نه تحجب البعدا دا حاجب واقع کېږي د چا دپاره بعیدې دپاره من ای جهت کانت چې کومې جهت نه وارثة کانت القربا که وارثه دا قربا که محجوبه که دا کومه نږدې ده که دا میراث وړي او که محجوبه میراث نه وړي خو هغه باید ساقطه و اذا كانت باندې بس دا یو مسله ده دا بل سبب او باب العصبات به وایي د خیر سره او ورپسې حجب دی او ورپسې چې کوم دی مخارج الفروز دي او بیا اول دی او بیا دغه دي تصحیح د مسایل دي ډېر ښایسته خبرې پکې وروسته راځي زه د